کې ما راوستې د سوات لرې پرته سیمه کابل ګالوچ ته چې هلته کې یو ټورنمنټ روان دی. د خلکو په خپل مدد سره دغه ټورنمنټ شروع کړی دی او دغه ټورنمنټ ته هره جمعه هم دغه رنګې ګڼئ. دا ګراوند چې دا نه سرکاري دی، دا ګراوند چې نه د حکومت لخوا دی نه د انتظامیې لخوا دی، هم د دې ځای خلکو دا ګراوند ځانه جوړ کړی دی، پیچ ځانه جوړ کړی دی، خلک راغلي دي او د لبو سره مینه کوي. او دا ضروري خبره ده چې د لبو سره مینه نو د جرم نه بچ دی نه پرتی، د جرم نه بچ دا خلک لري. نو راځو د دغه ښکلي خلکو سره خبرې کوو، دا ټورنمنټ چې چا تابع کړي ده د هغې سره خبرې کوو او بیا دغه ته پوښتنې کوو چې دلته د لبو په حواله باندې کمې ستونزې دي. راځئ ما سره. حاجي کتونکو تاسو ته موږ اوس دلته کې دا ښیو چې یاره یو لرې پرته سیمه کلی دی او هلته کې چې دی نو دومره خلک کراوډ راغلی دی او د یو عام میچ یعنی یو عام ټورنمنټ دی. خو د دې خلکو دا مینه دومره ده چې هغې څومره ښایسته کړی دی. ګیر چاپېره چې کوم کتونکي دي یا کوم تماشبین دغلې هم تاسو ته ښیو. خو دلته کې دا ټورنمنټ چې چا جوړ کړی ده سره خبرې اترې کوو دغه اړه باندې چې دلته کې څومره مینه لري د لوبو سره. د کرکټ نه علاوه دلته کې نورې لوبې څومره خلک خوښوي او دغه لوبې د دې زلمو دپاره څومره فایدهمند دي. یحیی د دوی د ما خیال نوم دی او دا ټورنمنټ هر کال د ما خیال تاسو تابع کوئ. لږ راته د خو د دې ټورنمنټ په اړه ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو ستاسو ډېره زیات شکریا ادا کوم ګراوند ته په راتلو باندې. د هغې نه تمام مشایقینو د درنو میلمنو هم شکریا ادا کوم. زموږ سره ترتیب دی تقریبا چټه ایډیشن دی، شپږم ایډیشن دی. خو دلته کې تاسو کوي نه نو د کرکټ یو جنون دی ماشاءالله. نو که موږ محنت وکړو او دومره خلک د ګراوند ته راوځي نو موږ وایو موږ دا محنت په ځای کړی دی. څنګه چې په فلمونو کې خلک وایي پیسه وصول. دومره خلکو سره ټایم خو یي نه، خو چې یو شي کې دلچسپي خوښوالی او هغې انټرسټ یې هلو به راځي که نه. نو زه ګورم دا ټول تماشبین ځمکه باندې ناست دي، خاورو باندې ناست دي، د صفایي هم هغه انتظام نشته. نو دا انتظامات چا کړي دي، څنګه کړي دي، لږ دا تفصیل خو یې د خلکو ته پته ولري که نه چې موږ ته خو دا علاقې وایي چې دا خو ترهګر دي او ډز کوي او خو زه ګورم ډېر ښکلي ښکلي خلک ناست دی. الحمدلله تاسو چې دا خلک یې نه نو په کوم څیز کې چې ستاسو ایمانداري نو الله پاک په خپله عزت ورکوي. که تاسو وګورئ انشاءالله پي ایس ایل چې کوم دی الله ورکړم دومره کراوډ شته په تاریخ کې نه راوتی نن چې کوم راوتی د دې ګراوند نه علاوه هم که تاسو چارو طرف بره وګورئ نو دا او کله چې په ګراوند کې کراوډ وي نو د دې ښکلا چې دغه دوبالی. اوس راځو دغې لکه نه صفایي هم ګرانه ده، موږ ته پته ده ځکه خلک خو دلته ګندونه ګزاري، خو دا ښکلی پاک دی، قدرتي ګاز دی. څه پکار دي ګورنمنټ نه څه توقع کوئ که د ګورنمنټ خو ویلي چې زه په هر تحصیل په هر یو یونین کونسل کې به تاله سټیډیم درکړم. بیا وزیر اعظم زموږ د سوات دی، بیا چې دی نو دلته کې ویلي چې موږ سټیډیم په کالام کې جوړو. نو دا کراوډ چې موږ وګورو نو پکار نه ده چې حکومت په خپل کچ باندې څه کوشش وکړي. کوم سچویشن چې نن سبا روان دی تاسو په خپل هم روان دی عالمي او وبا ده په هغې کې ګورنمنټ چې دی هغه حال نظر په خپل دغه باندې فوکس دی او انشاءالله د هغوی سره زموږ خبرې روانې دي، هغه به هم باقاعده موږ ادا کوي او موږ یې مایوسه کوي نه انشاءالله. تاسو را سره خپله پیژندګلو کوئ او د کوم ټیم برخه یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ خپل یو ټیم دی SCC توتانو باندې، زه د هغه لیډ کوم. زموږ نور ملګري دا ټول ټیم زموږ خپل ټیم دی توتانو باندې SCC توتانو باندې. انور علي مې نوم دی او توتانو باندې اوسېدونکی. څه وایې تاسو دا کراوډ وینئ، خلک وینئ، څه وایې د مینې ته د دې لوبې سره؟ نو د دې کرکټ سره خو زموږ ډېر د لوکوالي نه مینه ده او ډېر زیات په شوق سره ګورو هم کوو هم او خاص کر دا کراوډ چې دی د دې په سر باندې چې دی زموږ پلیرانو ته د مشهورتیا میلاویږي دا میلاویږي او په موږ د دې سپورټ کوو، د موږ سپورټ کوي نو یو کمبینیشن روان دی ډېر ښه. لوبغاړي به یې څه وایي دا ګراوند د دغې قابل دی چې د هغه ښه سټنډرډ لبه پکې وشي؟ هر یو لوبغاړی کوشش کوي چې زه شاید پردې شوی، زه چې دی نو هغه ځای ته ورته عمر ګل شوی. نو دلته خو به زه ګورم نه د کېناستو ځای شته نه اوبه شته. هغه پیچ هم دغه هلکان وایي چې موږ په خپل مدد جوړ کړی دی. عمران خان چې دی د دې ملک وزیر اعظم دی، د کرکټ نه راوتلی دی او لیډر شوی دی او د ملک واګې چې دی د هغه سره دي. نو په کار خو ده چې څه ګیله څه شته که نه د هغه نه څه ډیمانډ شته؟ ګیله خو زموږ اوورال د حکومت نه شته ځکه چې موږ دونه خلک راوتی تاسو په خپله باندې نه ټول د کرکټ سره مینه کوي. نو د دې لپاره کم از کم یو تحصیل بیس باندې 3-4 ګراوندونه ښه پکار دي دا ګراوند موږ له برابر کړي چې په کلي کې نشي کولی په 3-4 کلي کې ښه ګراوند پکار دی موږ له او چې لیول یې برابر دا ټول کندې کړمې دي نو کرکټرانو ته پکې ډېر زیات دغه مشکلات دي. دا تاسو سره چې دا یونیفارم دی بیډونه دي نو دا کم ځای نه راغلي، خپلو پیسو اخیستي چې اخیستي دا لږ هم وایه که نه؟ دا خو زموږ ټیم دی تقریبا 2004 نه زموږ ټیم راښوی دی. په دې کې دنیا شی زموږ کلاریان دي هغه څه بهر دي څه په بهر ملکونو کې دي نو هغه زموږ سپورټ کوي، څه زموږ کوچونه دي هغه سپورټ کوي. دا څه په خپله باندې سپورټ کوو نو په دې طریقه باندې روان دي وکړو.
مننه زو مخکې وړاندې زو کتونکو دلته کې د لوبو ته میلمانه هم راغلي د علاقې مشران دي او هغوی چې دی نو وخت په وخت باندې دغه کوشش کوي چې را د دې لوبغاړو ستاینه وکړي څه سیاسي عزایم دونه نه لري خو د خلکو سره چې دی نو خپل یو انټرکشن دی ملک صاحب ما سره دی جلات خان صاحب څه وایې د دې لوبو ته دې سره به څه پیدایي دا هغه علاقه ده چې دلته کې مخکې ډوز به و دلته به چې دی فضل الله دا حلال کو دلته دی چې دی زخمي کو دماکه وشوه پوجانو به کرفیوګانې لګولې نن الحمدلله په سوات کې امن راغلی خلک خوشحاله دی نو داسې هیلتي اکټیویټیز څه په دې معاشره باندې اثر کوي بسم الله الرحمن الرحیم خوږه کشره زه خو د ټول نه مخکې ستاسې د مشرق ټي وي او ستاسې د ټیم شکریه ادا کوم او د هغې نه بعد به زه کوم چې حقیقت دی هغه ونه ویم نه زیاتی به زه د پاکستان د آرمي شکریه ادا کوم او بیا د پاکستان د عوام غیرتي عوام او بیا بلکې خصوصا د سوات او د ملکن ډیویژن د قوم چې دی په دلیرۍ سره ټول قوم یو شو او د خپلې خاورې دپاره افغانستان کې 40 کاله وشو جنگ روان دی تر ننه پورې امن رانغی نو زمونږ قوم او زمونږ زه د میډیا د ورونو د تمام ستاسې په وساست سره د تمام میډیا هم شکریه ادا کوم چې هر وخت هغوی قربانۍ ورکړي دي زمونږ د میډیا والا شهادتونه شوي دي زمونږ د عوام خلک عوامي مشران شهیدان شوي دي دغسې زمونږ د آرمي نوجوانان شهیدان شوي دي د دې خاورې دپاره د دې وطن دپاره د دې ازادۍ دپاره نن د خوشحالۍ موقع دا ده چې زه نن ډېر زیات خوشحاله یم چې دا هغه ځای و چې په دې کې په رڼا ورځې تیاره وه او په هغه د ورځې به شپه وه او د شپه خو به شپه وه خو ورځ به هم شپه وه نن هغه شپه هم ورځ ده او ورځ خو ورځ ده مونږ چې دی پښتانه عموما په دې ګڼل کېږو وایي دا ترهګر دي او د ټوپک نه بغیر لکه بل شی دوی ته معلوم نه دی حالان کې داسې نه ده په پوج کې چې دی نو زموږ د پښتنو غټ غټ افسران دي په کرکټ په ټیم کې چې دی بلا پښتانه دي خو په کار څه دي چې دغه پښتانه دا زلمیدونه موږ ښېګړې کاروالو څه وایي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم نیاز صاحب ستا ډېره مهرباني عزتمند شي اول خو زه ستا شکریه ادا کوم چې ته د دې خلکو د دې بېوسه خلکو زموږ د دې غریبو خلکو اواز چې دی هغه چارواکو ته رسوي نو ټولو نه مخکې خو زه ستا شکریه ادا کوم بل چې کوم خبره تا وکړه د ترخګرۍ دا منګه ترخګر بالکل نه یو دا زمونږ نه جوړ کړلی شو د بدقسمتۍ نه مطلب دا ده چې په پاکستان کې زمونږ نه که ښی په ګسه ګورې خو یوه خبره به زه ووایم چې موږ اسلام پسند خلک یو موږ په اسلام باندې مینو که یو مداري راشي نو موږ په هغه پسې هم ورپسې کیږو چې مطلب دا زبردست سړی دی دا زمانه ښه مسلمان دی نو زما ستاسو په وساست باندې د خپل قام ته د پښتنو ته د خاورې ته دا سوال دی چې په عالم پسې ځئ په مداري پسې به ځئ دغه یم چې مداري راځي د مداري په ځای باندې یو لوبغاړی ولې نه راځي یو ښه سیاستدان ولې نه راځي یو ښه ډاکټر ولې نه راځي یو ښه سکالر ولې نه راځي دلته یونیورسټي پکار ده دلته کې چې دی نو وسو ریسنټلی چې دی یو دلته کې یونیورسټي د ښځو جوړېده کمپلیکس جوړېدو هغې باندې چې سټی واخیستلی شو نو څه وایې کوم پکار دي ګالف ګراونډ پکار دی او که دې لوبغاړو ته چې دی نو داسې کرکټ ګراونډ پکار دی چې پکې په زرګونو خلک وي بالکل بالکل زمونږ نه زمونږ ملک بېوسه دی نه زمونږ حکومت بېوسه دی خو سوچ ورته نه کوي دې طرف ته خیال نشته زما په خیال سوچ باندې دې له خیال پکار دی کم ځای کې چې ثقافت نه وي په هغه ځای کې صحت خراب وي کم ځای کې چې ثقافت نه وي هلته دهشتګردي وي کم ځای کې چې ثقافت نه وي هلته کې انسان چې دی هغه مطلب دا دی چې کمزوری وي هلته کې مطلب دا دی چې بدنیتي زیاته وي د یو بل سره هغه تربوري چې ورته موږ وایو هغه دښمنیانې زیاتې نو د دې نه مینه او محبت زیاتېږي دا د بیلو بیلو قومونو نه خلک راغلی دی په دې کې ګوجر هم دي په دې کې یوسفزي هم دي په دې کې زموږ سیدان هم دي نور خیلونه قومونه بلها شی دي او هغه په دې کلاډیانو کې هم موجود دي نو پکار ده چې موږ د خپل قام خدمت وکړو بغیر د نسل نه بغیر د څه داسې دغه نه چې زه خامخا د ګوجر قام دپاره خدمت وکړم زه د هر غریب دپاره خدمت وکړم دا کسان چې دلته کې دلبه کوي او دلته کې راځي نو مطلب دی چې لکه دا د معاشرې نه دا ګنده معاشرې نه مطلب دی چې ځان رانږدې کول دي کرکټ ته فوټبال دی هر نه بلله بچې ده
بل دا چې لکه دوی کوم د کالج نه سکول نه راشي دوی بیا پسته ماسپښین خپل هغه ایکسرسایز کوي نو بلډ سرکولیشن د دوی کېږي د دوی هغه ورزش د دوی په سیاست چې دی هغه هم ډېر زیات ښه کېږي دوی د نشو نه د چرسو نه د پوډرو نه د نورو تماشو نه مطلب دغه کریمینل نه مطلب چې دوی راګرځي او دوی دلته کې خپل هغه لوبه کوي نو دا ډېره زیاته د خوشحالي خبره ده چې مطلب دا دی یو نن سبا که تاسو ګورئ داسې سوسایټیانې دي چې په هغې کې مطلب دا دی دا نمونه لوبغاړي کوم چې 18 سال 20 سال ولې دي هغو پوډرو چرسو سګرټو نسوار دا قصې بېسې کوي نو ماشاءالله چې دا نمونه لوبې دلته کې کېږي نو دا سټوډنټان دا کلاډیان به مطلب دی چې دغه نمونه نشو تماشو نه به دو بچ پیته نو کتونکو خبرې کوو د لوبو په حواله باندې د تحصیل کابل د خلکو په حواله باندې تاسو ګورئ څومره ښکلی ماحول دی څومره زیات لوبغاړي دي ګیم روان دی او دغه لوبغاړو ته چې دی نو تماشبین ورته چې دی نو هغه ورته داد ورکوي او دا هغه ټورنمنټ دی چې دی خلکو په خپل مدد سره جوړ کړی یعنې د کلي خلکو جوړ کړی دی دوی وایي چې د ګورمنټ لخوا په دې کې ذره دوی سره چې دی نو مرسته نه ده شوې مختلف یو مشر ما سره موجود دی څه وایې د دې کابل تحصیل د دې علاقې خلک اکثر موږ ورته وایي دا انتها پسند دي موږ ورته نه وایو خو دا خلک ورته وایي که نه دنیا ورته وایي دا چې دی نو ټوپک چلی او دا کوي دا کوي خو زه نن ګورم ډېر زیات خوشحاله هم شوم تاسو هم خوشحاله تاسو هم دغه ښکار شوي هغې څه وایې څه پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم زه د ټولو راغلو مېلمنو ته په خیر راغلی ویم دلته سپین دروبې ناستې هغو ته په خیر راغلی ویم دلته کې دا هلکان چې د ښکلي ښکلي زلمي دي ښکلي ښکلي مشران دي ټول په ځمکو باندې ناست دي دې له پکار دا نه وه چې یو ګرونې به دې علاقه راښ کړی څومره ښکلی ټورنمنټ دی څومره ښکلی ماحول دی څومره ښکلی خلک راغلی دی که نه دې له پکار دا نه وه چې دا ښکلی ګرونې راښ کړی وی نه موږ به د دې دا څه خبره وکړو د دې کومه یوه خبره د یادګار ده دوی به په کالج بچ کېږي دوی به په سکول بچ کېږي دوی به یاره په ښکلو ښکلو لوبو باندې بچ کېږي که نه ولیبال شته کرکټ شته باسکټبال شته هاکي شته داسې نورې لوبې هم ډېرې شته نه زموږ د وړو څه کار دی صرف موبایل ګیم کوي هغې نه بچ کېږي ډېره مننه کتونکو زه دلته زلمي هم ولاړ دي دوی سره هم یو دوه درې خبرې کوو څه پکار دي دغه زلمو دپاره پي ټي آی له هم دې زلمو ووټ ورکړی دوی به پکې هم کېدای شي ووټ ورکړی دونه پوښتنه کوو چېرې د مراد سعید د هغه حلقه ده وزیر اعلی محمود خان دا حلقه ده پوښتنه کوو دې ملګري نه پوښتنه کوو لږ راپاسې څه وایي اول خو راته ووایي چې دونه ګڼه ولې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول زما نوم ذیشان دی دیوس مزالوق دی زموږ د دیر د خدا ما روډو مرله ماشاءالله روډو موډو ښکلي روان دي او امید انشاءالله چې دوه کاله پاتې انشاءالله ډېر څه به وکړي له خیله ډېر څه به وکړي انشاءالله ښکاري دی نه چې بلکل پي ټي آی والا ټیک شو د سره پکار ده ولوټ ورکړی څه وایي هسې د کراوډ ته ګورئ کابل په متعلق پته اورېدلي وو چې دلته کې مخکې جګړې امن راغلی دی خو موږ ګورو دا ماشومان ټول په ځمکه ناست دي یعنې په کار کورسۍ هم نشته دی حکومتي او چارواکي هم نشته دی خو دې زلمو په خپله ځان له یو کار شروع کړی هسې دغه ووایو داسې نه تنقید نه کوو بلکل تنقید نه کوو ټیک ده که نه وزیر اعلی دی زموږ هم وزیر اعلی دی مونږ سره هم مینه ده خوښ و دی خو مراد سعید دی د زلمو لیډر دی مونږ یې بلکل چې دی نه زموږ خوښ دی خلکو له ډېر ووټ ورکړی 2 پیرې په زرګونو ووټ ورکړی په ریکارډ ووټ ورکړی خو په کار نه چې څه وکړي دې علاقې دا ټول کارونه چې په وجه نه کېږي کابل ګراونډ کې ماشاءالله اوس کار روان دی او داسې په لږ لږ کار زموږ خپل دیر کې موږ د سټیډیم منظور کړی دی خو لږ ټول کارونه په یو ځای نه کېږي زما په 2 کاله کې په یو ځای نه کېږي نه اوس روان دی چې ټایم لا پاتې دی په یو ځای خو نه کېږي په کابل اتم کال روان د کابل په ګراونډ اوس هم کار روان دی خلک سم مراد سعید کریم لاله پکې لګنی او ان شاء الله امید دی ان شاء الله چې وبشي پوزټیو زو دا نګیټیو نه ته مو ویل کنه نو په کار څه غوښتنه دي کېده غوښتنه دا چې زموږ د کوم نوجوان چې ډېر په مینه ول وټ ورکړی دی او ان شاء الله زما یقین دی چې زموږ سره کوم لمن ارمان دا به پوره کېږي ان شاء الله او دا د اخري هوپ دی پاکستان عمران خان او یا دا مغه زلمی دي چې دوی عمران خان ته ووټ ورکړی دی او دا وایي چې راغه هوپ دی امید دی بل ملګری مو لر دی نه پوښتنه کوو بیا وخت زموږ ختمېږي څه وایې تاسو دلته کې کمې کمې لوبې خلک خوښوي زما نوم خو عارف دی ګالوچ اوسېدونکی یم اول خو دلې ولیبال هم خلک ډېر زیات شوق کوي او د ولیبال کپتان چې دی د انټرنیشنل ایشیا کې په اول نمبر دی هغه هم د سوات دی او دغه شان نور کلاډیان هم دي د ولیبال د کرکټ خو تاسو ولیدو په سوات کې غټ د دې نه غټ ټورنمنټ بل نه جوړېږي تاسو ګڼه هم ولیده او حالات دا دی چې اوس خو امن راغلی دی نو په هغې مونږ ټول خوشحاله یو مونږ کوشش کړی چې د سوات لرې پرته سیمه کابل ګالوچ ته راغلي او خلکو سره په دغه اړه باندې خبرې اترې وکړې چې را د لوبو سره څونه مینه لري رش ګڼه تاسو ته موږ وښودله خلکو چې دا غوښتنه هم ده چې را دلته کې د هغې د کېناستو دپاره کم از کم یو ځای جوړ کړی شي ګراونډ جوړ کړی شي او دغه خلکو سره مرستې وکړی شي دې سره چې دی نو ماله د کابل نه اجازت راکوي د مشرق ټي وي دغه پروګرام به د معمول مطابق روان وي د الله په امان